وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين زما عزتمندو محترم و مسلمانان و اوریدونکو دا زمنګ استاد سي ژوند او دا عمر د ډیر قیمتي دی زما عزتمندو کاش چې د دې په قدر باندې موږ او تاسې پوه شو هغه خلک چې په دې قبرونو کې پراته دي که د هغوی نه تپوس څوک وکړي نو هغوی به صرف او صرف دا یو ارمان کوي چې دا ډېر ښایسته موقع وه د عمر او ژوند او منګه کاش چې دې قدر پیژندلې وې دې د وجې نه د دې لږ شاندې ژوند مقصد زمونږ استاسې هغه څه دی د الله رب العالمین بندګي او عبادت چې زمونږ د ژوند د الله بندګۍ کې د الله په طاعت کې استعمال شي الله رب العالمین ارشاد فرمایله وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانان او پیریان ندي پیدا کړي مگر صرف او صرف خپل بندګۍ لمه پیدا کړي زمنګ د ژوند مقصد دا بندګي ده هر کله چې یو انسان د الله بندګي پرې خوستا او د الله بندګۍ نه اعراض وکړو نو داسې بندگان الله پاک به د جهنم په اور باندې سیزي سورة الاعراف کې الله فرمایلی ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون الله وی ډیر انسانان او پیریان ما د جهنم د پاره پیدا کړي زړونه مشتا سترګې مشتا او غوږونه مشتا خو څه عبرت او نصیحت په وانه خستا نه په آخر کې وی اولئک کالانعام دا د چارپیانو په شانتي دي بیا وی نه بل هم اضل د چارپیانو نم ډیر بیلاری دي په دې آیات کې الله وی د جهنم د پاره مې پیدا کړي ډیر انسانان او پیریان او سوره زاریات کې ویلو چې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون نه اهل علم وی تطبیق د آیاتونو دا دی چې د انسان او د جن پیدایش مقصد د الله بندگی ده خو هر کله چې د الله بندگی پرې خوستا
هغې ته اشاره واړوله نو د دې عاقبت به څه ولقد ذرأنا لجهنم دا لام د عاقبت دی وی عاقبت به دا شي چې بیا به جهنم ته ځي نو الله خو بندګۍ له پیدا کړي دي خو چې بندګۍ پړی د مرۍ نه ویسته نو عاقبت به بیا جهنم وي دې د وجې نه حدیث قدسی کې راغلي د الله نبی ارشاد فرمایلی دی هغه وی الله رب العالمین ارشاد دی چې یا ابن آدم تفرغ لعبادتی ای ابن آدم زما بندګۍ ته ځان فارغ کا زما بندګۍ ته ځان فارغ کا املأ صدرک غنا واسد فقرک زه دوه کاره وکم تاسو یو دا دی چې ستا سینه به د غنا نه ډکه کم او دویم دا دی چې ستا فقر به ختم کم او دویمه جمله کې وایي که چېرته ته دا کار ونه کړې نو ملأت یدک شغلا لاس به یې د ډېرو غمونو نه ډک کم ولم اصد فقرک او دغه لوږه او فقر به دې ختم نه کم دا حدیث قدسی دی ډېر ښایسته جملې پکې الله ذکر کړي ای ابن آدم د الله بندګۍ له ځان فارغ کا الله پاک به دې زړه غني کي او فقر به دې الله ختم کي او که د الله بندګي دې ونه کړله فقر به دې ختم نشي او لاس به یې د بېشماره غمونو نه الله ډک کي علامه ابن قیم رحمه الله دې قصیده کې وی هربوا من الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشیطان وی چا چې د الله د بندګۍ پړی د خپل سټ نه ایستی دی یعنی د الله بندګي پرېښې ده وی څوک د شیطان غلام شوی بنده شوی او څوک د خپل نفس څه معنی یعنی د الله بندگی چې د پرېښوسته نو همداسې محمل نه پاتې کېږي یا به د نفس غلام او بنده جوړېږي یا به د شیطانا نو زما عزتمندو محترمو زموږ دا ژوند ډېر قیمتي دی او د الله د بندګۍ دپاره دی پکار دا ده چې موږ او تاسې کې د الله د بندګۍ شوق او رغبت وي لیکن عام معاشره چې ګوري نو سړو کې وخت په وخت د الله د بندګۍ صفت کمیږي او زنانو کې د الله د بندګۍ وخت په وخت صفت کمیږي یو خدا نقصان ډیر دی زړونه د بندګۍ نه سماړه دي د هغې وجه دا ده چې ګناهونه ډیر دي خواهشات ډیر دي فتنې او فسادونه ډیر دي نو دا زړونه د بندګۍ نه داسې ماړه کړي دویم قسم که یو څه ناڅه بندګي کېږي نو په هغې کې هغه خشوع هغه اخلاص او هغه اهتمام د سنت ډیر کم دی یعنی څه ناڅه بندګۍ کوي خلک لیکن د قرآن حدیث مطابق بندګۍ ډېرې کمې دي منځونه هم په ښایسته طریقه نه دي دارنګې دعاګانې هم په ښایسته طریقه غوښتل نشته او دارنګې عام اعمال مات ګوډ دي بیا خاص کر زنانه وګوره کله چې مونځ کوي نو ته ورته وګوره ځان لا رکوع سجده څومره زر زر کوي د رکوع نه بلکل املا نه نیغوي چې په ولاړه باندې ووایي سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملا چې څنګه لږه نیغوي سمع الله لمن حمد الله اکبر بې سجدې ته وګوره یوه سجده چې وکړي فورا بلې ته ځي منځ کې ښایسته کلمات د الله د نبي نه نقل دي
اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. دا دعا د دو سجدو مینس کې ویل پکار دي، یا درې پیرې رب اغفر لي ویل پکار دي. نو عام بندګانو له املا ماته کړې، زنانه دي او که عام نوجوانان د امت په ښایسته طریقه باندې بندګي نشته. دې د وجې نه د الله دربار کې هغه عبادت قبول دی چې هغه په ښایسته طریقه باندې ښایسته کېږي. بندګي په څه؟ یو چې پکې اخلاص وي، اخلاص خالص د الله دپاره ولاړ. دویم ښایسته کېږي په څه؟ چې د بندګۍ کې خشوع وي، دیهان وي، زړه متوجه دی او ظاهري د ډانچم د انسان متوجه دی. او دریم ښایسته کېږي په څه؟ چې د سنت مطابق بندګي وي. په دې طریقه باندې چې بندګي وي چې اخلاص نم ډکی، زړه او ظاهري ډانچم متوجه خشوع سره، او دارنګې د سنت مطابق وي. نو په 2 رکعاتو باندې د الله د نبي څومره لویه وعده ده، پاتې خو لا فرض او غټ اعمال. حدیث د مسلم کې دی، د مشکات کې هم دی اول جلد کې د عقبه ابن عامر رضی الله تعالی عنہ روایت دی. هغه وایي د الله نبی ارشاد فرمایلی دی: ما من مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء. وایي نشته یو مسلمان چې اودس وکړي خو په ښایسته طریقه اودس وکړي، اسراف پکې نه وي، اوبه ډېرې ونه لګوي، د سنت مطابق وي. او بیا د هغې نه وروسته د الله نبي وایي ثم یقوم، بیا ودرېږي، فیصلي رکعتین، 2 رکعاته مونځ وکړي. خو څنګه مونځ؟ مقبلا علیهما بقلبه ووجهه. وایي د ده زړه متوجه دی الله ته، او د ده ظاهري مخ او نقشم متوجه ده. په داسې طریقه چې د الله نبي وایي 2 رکعاته وکړي، 2 لسم نه، شلم نه، 15 نه، 2 الا وجبت له الجنه. دا د نبی صلی الله علیه وسلم وعده ده چې په دې 2 رکعاتو الله پاک دله جنت واجب وګرځاو. دا د یو قومي اسمبلی ممبر وعده نه ده، نه د یو وزیر اعظم د خولې وعده نه ده، نه د یو بادشاه، بلکې دا د محمد رسول الله حبیب الله خاتم الانبیاء جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د خولې وعده ده چې 2 رکعاته به داسې ښایسته طریقه باندې سړی وکړي، الله به دله جنت واجب کړي. اوس یو سړی فرض به داسې ښایسته طریقه وکړي، د هغې سره سنت هم داسې ښایسته وکړي، د هغې سره نور عام عبادت هم ښایسته وکړي، الله به ورله کومه بدله ورکوي. نو زما عزتمندو بندګي په ښایسته طریقه کوه. ولې؟ ځکه چې شیطان ظالم دی، لاول د بندګۍ ته پرېږدي نه، بیا چې بندګۍ له راشي نو بیا د بندګۍ کې هغه خشوع دیهان خرابوي. نو پکار دا ده چې 2 رکعاته مونځ په داسې ښایسته طریقه باندې یو انسان وکړي، الله ورله جنت ورکوي. او چې یو سړی دا فرض او ټول مونځونه داسې کوي، نو زما عزتمندو ښایسته بندګي الله ته خوښه ده، اخلاص پکې د سنت مطابق وي، د خشوع سره وي. دغسې عبادتونو باندې الله دنیا او آخرت د انسان ښایسته کوي. او زمونږ د دې ژوند مقصد هم د الله بندګي ده چې په ښایسته طریقه باندې د الله بندګي وکړو. خاص کر د رمضان مبارک میاشت دا یوه ډېره ښایسته موقع ده، خو کاش چې د دې په قدر باندې انسان پوه شي چې دا څومره ښایسته موقع ده، په دې باندې څومره غټې غټې درجې په جنت کې د الله جوړوي، په دې باندې الله ګناهونه معاف کوي، په دې باندې الله پاک مقام اوچتوي.
اے مومن را بیدار شا یا باغی الخیر حدیث کی دی اقبل و یا باغی الشر اقصر اے د خیر طلبگار را متوجه شه موقع ده او اے د شر طلبگار د شر نه بند شه په دې میاشت کې ته الله ته رجوع نه کې نو ډېر بدبخته بندگان په دې میاشت کې هم د الله بندگی الله نه دعا د الله کتاب تلاوت او د دې ښایسته اعمالو نه زړونه ماړئ نو موږ له پکار دی چې موږ زما عزتمندو اهتمام وکړو د دې میاشتې او د الله د بندګۍ الله به زموږ او ستاسې دنیا او آخرت ښایسته کړي الله پاک دې موږ او تاسې ته د ښایسته بندګۍ توفیق را نصیب کړي او الله دې زموږ او ستاسې خاتمه په اسلام او ایمان وګرځوي وصلی الله علی نبینا محمد و آله و صحبه